بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، موږ چې ماشومو په علم النحو کې چلو نو علم النحو سره سره ترکیب سره سره به دته موږ عبارت هم د الفقه المیسر پرېږدو نه. نو دې نه مخکې دوه درې ځایه موږ د الفقه المیسر د عبارت اجرا کړې وه. په هغې کې چې داسې قاعدې وي نو دوه درې قاعدې مو پکې ویلې وي. نو اوس هم به عبارت به مو وي، په هغې کې به یوه قاعده راځي، هغه به هم پکې ورپېټ کړو. په دې سره به چې کوم دی نو د ماشوم صلاحیت جوړېږي او دی به د عبارت د جوړولو طریقه هغه به زده کوي. نو ماشوم له په دې باندې زور ورکول پکار دی چې دی د عبارت نه چې کوم دی نو پرې نه ښودلی شي، عبارت مسلسل په ده باندې هغه جوړ کړلی شي. الفقه المیسر دا موږ چې څومره ترکیبونه کوو تسخیل النحو نه، او چې څومره عبارت نو دا الفقه المیسر غیر اعراب والا چې کوم دی دا موږ خپله باندې نېټ نه را ډاونلوډ کړی دی او د هغې نه مو زبر زیر پیش چې کوم دي نو هغه مو ته ختم کړی دی، اعراب مو ته ختم کړی دی او بیا مو د هغې نه فوټو کاپي یې ښکلي دي. نو تاسو دې طریقې سره کوم دي نو دغه وکړئ او ماشوم باندې هم دغه الفقه المیسر چې کوم دی نو ډېر ښکلي کتاب دی د اعراب جوړولو دپاره. په ماشوم باندې کم از کم ولګئ دا یو کتاب خو په عبارت باندې دا چې کوم دی نو واړوئ. نو ګورئ دې طریقې سره ماشوم ته لومبې تاسو چې کوم دی نو ترکیب وکړئ. نو ورته ګوره یکفي اخراج 200 دلو وسطین فی جمیع هذه المسائل التي یجب فیها. عبارت خو ډېر دی خو بس بهرحال دومره پورې نو یکفي به اخراج مضاف 200 مضاف الیه مضاف دلو وسطین دا موصوف صفت د دې مضاف الیه مضاف دپاره مضاف الیه شو، دا مضاف الیه د دې مضاف دپاره مضاف الیه شو او دا مضاف الیه یکفي فعل دپاره دا فاعل شو. داسې ورسره ترکیب دومره پوره وکړئ. بیا ورته نو ګورئ دې د نه بیا ماشوم چې کوم دی نو په دې باندې پوهېږي. فی جار شو، جمیع مضاف شو، اوس هذه اسم اشاره شوله. نو موږ دا قاعده مخکې ویلې وه چې کله داسې اسم اشاره راشي چې هغې نه پس الف لام راغلی وي نو دا به موږ اسم اشاره جوړو او د الف لام والا اسم چې کوم دی نو دا به ولې څه جوړوه؟ دا به ولې مشار الیه جوړوه. نو دا اسم اشاره شوله. المسائل چې کوم دی نو دا به ولې څه جوړو؟ مشار الیه به ولې جوړو. خو د دې مشار الیه نه مخکې چې کوم دی نو د المسائل کې چې کوم دی نو بله قاعده لګي. څه لګي؟ هغه قاعده دا مې ویلې وه چې کله اسم موصول راشي د اسم موصول نه مخکې داسې اسم وي چې په هغې باندې الف لام داخل وي نو د الف لام والا اسم به موږ موصوف جوړو. نو دې ته کې چې کوم دی نو هغه قاعده هغه چې کوم دی نو څه کړه هغه ورجاري کړه. المسائل چې کوم دی نو دا موصوف شلو او دا التي دا به له اوس چې کوم دی نو دپاره څه جوړوه؟ صفت به ولې جوړوه. خو ګورئ موږ ویلو چې په موصوف صفت کې چې کوم دی نو مطابقت دا لازمي وي. نو المسائل چې کوم دی نو څه ده؟ دا جمع ده او التي دا ورپسې چې کوم دی نو دغه راغلی دی، واحد راغلی دی. نو یو په دې کې چې دا جمع ده او دا واحد دی. بله خبره پکې دا راغله چې المسائل چې کوم دی نو دا مذکر دی او دا التي چې کوم دی نو دا مؤنث دی. نو موصوف صفت کې چې کوم مطابقت ضروري دی نو هغه رانغی. نو اوس په دې ځای کې څه کوو؟ دا جوړېږي موصوف صفت. نو ماشوم به په دې ځای باندې پوه کړو. ماشوم ته به ووایي چې بچې دا جمع مکسر دا په تعویل د جماعتون سره په حکم د واحد مؤنث کې وي. یعنې جمع مکسر چې کوم ځای کې راغلی وي نو دا به موږ په جماعتون سره به په تعویل د جماعتون سره به د واحد مؤنث په حکم کې چې کوم دی نو اخلو او دې ته د بیا راولو. ورته وایي چې ګوره بچې لکه دلته کې هذه کتب عربیتون نو دلته کې دا کتبون چې کوم دی نو څه دی؟ دا موصوف دی. عربیتون چې کوم دی نو دا ولې صفت دی. اوس دا کتبون دا چې کوم دی نو جمع ده، جمع مکسر دی. دا څه دی؟ دا جمع مکسر دی. او عربیتون دا چې کوم دی نو واحد دی. او بله خبره پکې دا چې دا مذکر دی کتبون او د عربیتون چې کوم دی نو مؤنث دی، مطابقت پکې رانغی. نو دې ته به موږ دا وایو چې دا جمع مکسر به کوم ځای کې راغلی نو دا په تعویل د جماعتون سره چې کوم دی نو موږ څه اخلو؟
په حکم د واحد مؤنث کې اخلو یعنی موږ په دې کتبون معنی نه کوي ای جماعتون یعنی د کتابونو دا جماعت چې کم دی نو چې کله د کتب معنی موږ په جماعتون سره وکړل دا په معنی موږ د جماعتون باندې واغشتلو نو اوس دا جماعتون چې کم دی نو دا سری دا واحد مؤنث دی دا واحد هم دی یو شرط پکې راغی عربیتون هم واحد دی جماعتون هم واحد دی او دلته کې عربیتون هم مؤنث دی او جماعتون هم چې کوم دی نو سره مؤنث دی نو هغه کوم دواړه شرطونه چې په دې ځای کې نو هغه بدل دی راغله په جماعتون کې راغله نو جماعتون څه شو جماعتون واحد هم شو عربیتون هم واحد شو جماعتون مؤنث شو عربیتون هم مؤنث شو نو اوس دا کتبون موصوف چې کوم دی هغه د عربیتون د لپاره موصوف جوړول څه دي هغه جایز دي یعنی دا په خپل منځ کې اوس موصوف صفت چې کوم دي نو جوړول څه دي دا چې کوم دي نو جایز دي او صحیح دي نو دې طریقې سره ورته دا موجب چې المسائل چې کوم دي نو دا څه دي دا جواب مکسر دي دا به موږ په څه باندې اخلو دا به موږ ای جماعتون باندې اخلو نو چې کله دا موږ جماعتون کو معنا د دې موږ چې کوم دي نو څو کړل د جماعتون وکړل نو دلته کې التي ورپسې مؤنث راوړل چې کوم دي نو سره او جماعتون چې کوم دي نو سره واحد دي نو التي چې کوم دي نو واحد راغله ولی په ترکیب باندې چې کوم دي نو پوه شي نو هذه اسم اشاره المسائل مشار الیه او مشار الیه نه مخکې ورته څه جوړ کې موصوف المسائل موصوف التي چې کوم دي نو دا موصول شو یجب فيها دا فعل فاعل چې کوم دي نو تدیر لپاره څه شو موصول لپاره سره دا موصول سره د دې لپاره صفت شلو او دا موصول صفت چې کوم دي نو اسم اشاره لپاره مشار الیه او اسم اشاره مشار الیه چې کوم دي مضاف دا مضاف الیه دا مضاف الیه د جار لپاره مجرور او جار مجرور کوم دي د یک فعل لپاره څه شو دا چې کوم دي متعلق شلو نو د طریقې سره ورته دا سو کې دا ترکیب ورته کې بلی کې دا باندې کوم دي نو پوهه وایي